د سائل او د محروم د سوال کوونکو او د غریبانو حصہ اغم د مالدارو په مال کې شته چې د چا وسته او څوک درنه سوال وکړي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ستا په مال کې د سوال کوونکي حصہ شته. نو د سوال کوونکي ته هم حصہ د نبی علیه الصلاۃ والسلام د رحمت نه ملو شوه. هنرمند نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کم سړی هنرمند دی او کم سړی هنرمند نه دی نو وی مومن هنرمند دا د مومن غیر هنرمند نه د الله بنیز محبوب دی. یو مومن دی هنر زده دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دا هنرمند الله ته ګران دی د هغه مومن نه چې داغه په لاس کې هنر نشته. نو هنرمند تم د رحمت نه حصہ ملو شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. پتا سمانی مونز دے پتا سمانی مونز دے او ستاسو باندې ستاسو د غلامانو حق دے ستاسو د نوکرانو پتا سمانی حق دے. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت کې غلامانو ته هم حصہ ملو شولا. دغه رنګ زناورو تم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت کې حصہ ملو شوی دا. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت نه مخکې زناورو سره ظلم کېدو او د ټولو نه غټ ظلم داو چې کله به باران نه کېدو دوی به د زناور په لکۍ پسې اور یا د اور د بلولو څه څیز وتړه او هغې باندې مې اور بل کو. نو د څاروي به لکۍ سوځېده ټوپونه ویوال او دوی به وی اوس باران نه کېږي خو چې موږ د څاروي له لکۍ پورې اور ورپسې کو اوس په باران وشي. نو څاروي به ټوپونه وال او دوی به ورته خنداګانې کولې. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې کله راغی نو وی فرمایل خبردار په زناورو باندې ظلم مکوئ او چې کم زناور د سورلۍ والدي او تاسو ته فیدې اخلي او تاسو حصار کړي دي ځان سره د هغوی د خوراک او د هغوی د سکاک غم دا په تاسو باندې حق دی. نو زناورو تم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت کې حصہ ملو شولا. جناتو تم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت کې حصہ ملو شوی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای کله چې تاسو یو میدان ته یو صحرا ته د خپل حاجت د پوره کېدو د پاره لاړ شئ او د سمات کوي نو د هغې نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم وایې. وایي د هغې وجه دا ده چې کله د بسم الله وویله نو چې ته بې پردې هم شي بیا به الله جل شانو تا نه یو پرده تو کي. نو جنات پتا ته نه ګوري جناتو ته به تکلیف نه. جنات چې کله د کوم انسان بدن بغیر د لباس هغې ته ګوري نو هغوی ته تکلیف ملاویږي او بیا د خپل او دسماتې د انسان نم دوی ته څه ملاویږي تکلیف. نو وایي چې کله ته او دسماتې کوي په میدان یو صحرا کې نو بسم الله الرحمن الرحیم چې ووایې الله به ستا نه پردې تیر چاپېره ته وکړي. دویمې او فرمیل چې کله او دسماتې اوچې نو دا په اډوکې باندې مه اوچوه ځکه چې دا اډوکې د جناتو خوراک دی. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په رحمت کې چاته حصہ ملو شوه جناتو تم د هغوی حقم ادا شو چې په میدان کې به د ځان خیال ساتئ اډوکې سره به او دسماتې نه اوچوئ. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په رحمت کې ونو تم حصہ ملو شوې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای کومه اونه چې میوهداره ده د هغې میوهدارې ونې د لاندې او دسماتې مه کوئ ځکه یو خو دا خلکو له میوه ورکوي. دویمه دا ده چې میوهداره ونه د دې چې کوم سوری دی دا د دې سجیده ده. نو چې تاسو د دې د لاندې او دسماتې وکئ د او دسماتې ځای باندې به هم سوری راتاویږي که نه. نو چې هغه د دې سجیده په او دسماتې راشي نو دا د دې سره زیاتی دی. نو لحاظه پلداره ونه هغې د لاندې او دسماتې مه کوئ. او بیا حضور علیه الصلوۃ والسلام فرمایي کومې ونې چې شنې پاڼې نیولې دي بغیر د ضرورته ته شنې پاڼې مه شو کوه ځکه چې دا شنې پاڼې د الله ذکر او تسبیح بیانوي. نو سو دو قسم ونو ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هر قسمه ونې ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رحمت نه حصہ ملو شوه. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت کې مړو تم حصہ ملو شوې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اذکروا محاسن موتاکم کله چې تاسو کې څوک وفات شي
نو نبی علیہ السلام فرمای بیا د هغه بدیان مه یادوئ د هغه ښه صفتونه یادوئ. نو وګوره مړو ته هم د نبی علیہ السلام په رحمت کې څه میلاو شوله حصہ. د حضرت مولانا محمد امیر بجلیګر رحمت الله علیه یو بیان ما اوریده د دې اکابرو په هر څه باندې یو نظری کلم علما چې کلم بیان کوي نو هغه بصیرت سره کوي. نو ګوره هغه د چا جلسه و جلسه کې یو بادشاه یادوي خدای دې دسي دسي کې एकदम ورته څوک راغی چې هغه نن وفات شو. एकदم یې وی ما چې سویل په دې باندې توبه و استغفار ویم او اوس هغه وفات شو او زما د پیغمبر حدیث دی چې څوک تاسو کې وفات شي د هغه ښه صفتونه بیانوي. نو وی لہذا اوس هغه وفات شو کوشش به مې دی چې د هغه ښه صفات په بیانوم. نو د یو سړی تا ته پته مو چې دا کړي خو د هغه به بل طرف ته دی ښه وي که نه نو هغه ښه یادوه ښه صفت یې یادوه. نو مړي ته هم د نبي علیه الصلاة والسلام په رحمت کې حصه میلو شو. جبریل علیہ السلام یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي وایي ستا په رحمت کې ماته هم حصه میلو شوې ده. وایي څنګه؟ وایي ګوره دا شیطان چې کله دی د الله د خپل در نه وشړو او مردود شو نو ما سره هم غم پیدا شو چې ګورې دومره عبادت ګزاره بنده هغه الله د خپل دربار نه وشړو نو زما څه پته لګي چې ما سره به آخره کې څه کېږي. خو په قرآن کې الله وفرمیل چې انه لقول رسول کریم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين. وی ماته الله جل شانه ستا په وساطت باندې او فرمیل چې دا جبريل علیه السلام د چې کم قول دی تاسو ته راوړي او کم پیغام راوړي ګوره دا جبريل علیه السلام څه دی دا د الله په نظ باندې د قوت والا دی او د الله په نظ باندې امانتدار دی او د الله په نظ باندې د عزت والا دی. نو زه پوه شوم چې الله چاته د عزت والا وي نو هغه بیا بې عزته کوي نه. نو ستا د رحمت نه ماته هم حصه میلاو شوه لہذا زه اوس مطمئن یم چې انشاءالله زه به هم جنت ته ځم. دغه رنګې د نبي علیه الصلاة والسلام په رحمت کې ټولې دنیا ته حصه میلاو شوې ده تر دې پورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې خپل ګناهګار امت لپاره دومره دعاګانې کړي دومره جړه کړي او الله جل شانه د نبی علیہ السلام جړه قبوله کړې ده. ګوره آدم علیہ الصلوۃ والسلام نه خطا وشوه آدم علیہ السلام نه خطا وشوه نو د خطا په وجه باندې د جنت نه دنیا تیرا راغی چې تا نه خطا شوي او هغه خطا په قص شوي په قص نه و شوي که نه په غلطۍ نه هغه کار تی نه په خطا کې شوي په خطا سره الله جل شانهو د جنت نه دواړه راوستل دلته یې راوستل او نبي علیه الصلاة والسلام امت کې چې په غلطۍ کې د نه یو کار وشي ته معافې یو ګناه دې په قسم وکړه بالپرس کا خو تا نه الله جل شانهو ډایرک بدله نه الي لکه په دې سترګو باندې دې غلط ځای ته وکتل سترګې دله نه ړندی په لاس باندې د یو حرام کار وکړو لاس ته له ډارک ماتوي نه په دې خپو باندې یو غلط ځای ته لاړلې خپې د له ډارک نه ماتوي تا له چانس میلاویږي توبه وباسه غلطي دې کړې الله به دې معاف کړي. نو دا څومره احسان دی د نبي علیه الصلاة والسلام. ګوره چېرته تلي د صحابو سره چې د هغې مخې راتلل په لاره کې شپه راله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل څوک په پیرداریو کې بیګاله ډیوټي به څوک کوي چې موږ ودیو او د څوکیداري کوي. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ پاسد چې د الله رسوله زه به نن ډیوټي وکړم. وایي ښه شپه تېره شوله سحر را وخته بلال د ځانه ودرې نبی علیه السلام ودرې صحابه ټول ودري چې کله د نبی علیه الصلاة والسلام مخ مبارک د نور دی شواګانو خکل کو نبی علیہ السلام سترګې مبارکې وغړولې او وی یا بلال اے بلالا بلال رضی زر پاسید وی په خپل هم د نمونځ لاړې او موږ نه دې مونځ قضا کو ته ما ډیوټۍ ته دغه کړی وي او نور راوخوتو هغه ورته وایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم رب تاسو له خوب دروسته هغه رب مالم خوب راوستو چې کوم رب تاسو اوده کړي وي هغه رب زم اوده کړم ورته وی ښه وی دې کې ستاسو دپاره خیر پروت دی که دا مونځ موږ نه نوی قضا شوی نو د قضا مونځ دا مسله به درته چا ښوده نو راځئ چې اوس مونږ مونځ وکړو نو قضا مونځ یې د سار د نور نه پسې بیا مونځ څه کړو راویې ګرځو. نو د نبي علیه الصلاة والسلام په خوب کې هم د امت دپاره خیر پروت دی چې وده دې هم د امت دپاره خیر دی. یو ځل یې د مازدیګر مونځ وکړو نبي علیه الصلاة والسلام نو 2 رکعات یې وکړل
د صحابه خو د ادب او نواقفو چې منځو شو د سیوته نه وي چې یا رسول الله تاسو خو 2 رکعاته وکړل ورته وی یا رسول الله د نن نه پس په د مازیګر منځ 2 رکعاته نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل یا رسول الله نه نبی علیہ السلام فرمایل اے صحابه 2 نه دي 4 دي وی یا رسول الله تاسو خو 2 وکړل وی ښه وی دې کې ستاسو د پاره خیر پروت دی کما نه دی موږ کې خطا نه وي شوی د سجدې سهوی حکم بسنګ به تاسو ته بیانې دی نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغوی ته د سجدې سهوی حکم بیان کو چې کله مانځه کې داسې وشي داسې به کوئ داسې لکه څنګه چې زمونږ نو بیا نبی علیہ السلام وفرمیل زه خطا نه شوم زه خطا کړی شوم زه چا خطا نه زه الله خطا کړم د دې لپاره چې دې امت ته رسول شي د سجدې سهوی د حکم نبی څه شي هغه خبر شي نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خاطر باندې قسم دی الله په موږ باندې